بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. تقریباً 3 کاله پس پاکستان تحریک انصاف دا فیصله وکړه چې هغوی به د پیښور ولس سره رابطه کوي. پیښور ولس ته به راوځي، هغوی سره به نیغ په نیغه خبره کوي او هغوی به اپوزیشن ته دا ښیي چې دغه پیښور د پاکستان تحریک انصاف دی. پاکستان تحریک انصاف مخکې هم د دغه ښار نه کلین سویپ کړی کم چې هغوی دعوه کوي او اوس به هم مونږ کلین سویپ کوو. 15 واړه MNAs د پیښور نه د پاکستان تحریک انصاف هغوی ګټه ترلاسه کړې وه. په 1400 کې په یو حلقه باندې الیکشن نو شوی چې کله هارون بلور صاحب په یو دوا کې شهید کړی شو، نو باقي په 1400 کې 11 هغوی وګټل، بل هغوی ضمني انتخاب کې هم بیله. نو 1400 کې 11 MPAs د پاکستان تحریک انصاف، بیا د ریزرو سیډ MPAs، د هغې سره دنه مخکې 4 ټاونونو کې 3 ټاونونه، ضلع ناظم، دا ټول د پاکستان تحریک انصاف وو. او پاکستان تحریک انصاف اوس هم دعوه کوله چې دا پیښور ښار زمونږ دی او مونږ به خلکو ته ښایو چې دا خلک څنګه راوځي، جلسې څنګه کیږي. 1 لک خلک تقریبا هر MPA ته د 8000 نه والا تر 10,000 پورې خلک راوستو ټاسک ورکړی شوی و. خو د یو شپه اول ځای بدل شو، خلک بدل شو او ټاسک هم بدل شو. د 10,000 په ځای باندې 1000 خلک هم یو MPA را نوستل. ګرانه مشکله شوه ورته چې هغه دا ځای ډک کړي. بیا هغه ځای بدل کړی شو، د مین رنګ روډ نه خبر د رزاق روډ ته راله او په د رزاق روډ باندې هم کم چې 2.5-3 زره کرسۍ وې هم تشې پاتې شوې. دا پنډال ډک نه شو. پاکستان تحریک انصاف خپل هغه پاور شو ونه کړه کومه چې د هغوی نه تمه وه او د هغې د وجه نه ټول حکمرانان چې څومره مشران دي هغه ټول دې وخت کې غصه دي، خفه دي. MPAs هم دا مني چې او د هغوی دغه ګټه هغسې نه وه څنګه چې هغوی تمه لرله او د یو ورکوټه غوندې حلقې جلسه د دغې پاور شو نه جوړه شوه. وجه څه وه او مخکې به اوس پاکستان تحریک انصاف څه سوچ کوي، څنګه به اپوزیشن لا ټف ټایم ورکوي، په دې به نن خبره کوو. دغه جلسهګاه تقریبا ورکوټه غوندې ځای و، 6.5 یا 900 میټره ټوټل د هغې لمبایي جوړیږي. د ګل آباد د رزاق روډ ځای وټاکلی شو او پاکستان تحریک انصاف کنټینر هلته ولګېده. 12 بجې جلسې ټایم ورکړی شوی و او تقریبا 2:30-3 بجو پورې په جلسهګاه کې صرف او صرف د پاکستان تحریک انصاف سټي چې کوم صدر دی قاسم علي شاه صاحب هغه موجود و، هغې سره ریجنل چې کوم جنرل سیکرټري دی رضوان بنګش صاحب هغه موجود و او یو څو کارکنان هغه وخت کې په دغه پنډال کې موجود وو. هېڅوک هم نه و. بیا هغې نه پس کامران بنګش صاحب ټولو نه پهله د هغوی چې کوم یو پنډال ته راتللو جلسه وه، جلوس و یا ریلي وه، هغه راله او بیا ورو ورو پنډال کې دننه څه خلک ښکاره کېدل شروع شو. خو بیا د هغې نه پس مونږ وکتل چې ټول MNAs 15 کې 4 MNAs راغلي وو. ناصر موسازی صاحب هم راغلی و، ارباب شیر علي صاحب هم راغلی و، شوکت علي صاحب هم راغلی و او نور عالم خان هم راغلی و. خو هغوی سره هغه ګڼه ښکارانه شوه کومه چې د هغې نه تمه کېده. شیر علي صاحب چې کوم په ټویټر باندې تصویر و، هغوی سره پیر فدا صاحب هم راغی، کوم چې MPA دی هغوی سره صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه صاحب هم راغی. خو دې 3 واړو دومره خلک هم رانوستل څومره چې ځان لا د کامران بنګش په ریلي کې مونږ ته ښکاره شو او هغه پنډال کې لږ ډېر څه کرسۍ ډکې شوې، څه ځای ډک شو. بیا هغې نه پس مونږ کتل چې ارباب عاصم کوم چې محمد عاصم خان د رورل صدر دی هغه سره یو ښه برابر ریلي راله، څه ګزاره حال وه چې هغه ځای کې هغه ځای ډکېدل شروع شو. بیا مونږ وکتل چې ارباب جانداد صاحب او بیا هغې نه پس ارباب وسیم صاحب دا هغه خلک وو یا ډپټي سپیکر محمود جان صاحب چې څه نه څه ورکران هغوی سره وو. خو ډېر داسې MPAs وو چې هغوی سره ورکرز هم نه وو چې هغوی هغه په دغه پنډال کې ښکاره کړی وې. یو څو MPAs ورکر سره راغلي وو خو واپس ترې لاړل. چې کوم زمونږ خبرې وشوې د پاکستان تحریک انصاف دننه چې کوم ذرایع دي هغوی سره خبره وشوه، هغه هم دغه وه چې ورکرز راغلي وو دغه MPAs سره تقریبا 800 نه والا تر تقریبا 1500 پورې خلک وو. خو هغه چرته لاړل؟ پنډال ته ولې رونه رسېدل او چې کله تقریر کېده دغه د مشرانو نو هغه وخت کې په ویډیوز کې هغه خالي کرسۍ ښکارېدې. آخر دا ولې خالي کرسۍ ښکاره شوې؟ چې کوم تصویرونه د حکومتي ټویټر هینډلرز نه هم ټویټ شوي دي په هغې کې هم خالي کرسۍ ښکاري لګیا دي، خالي ځایونه ښکاري لګیا دي. پاکستان تحریک انصاف هغه جلسې کوي
چې هغه جلسې بل څوک نشي کولی. دا جلسه هیڅ شک نشته دی چې ښه جلسه وه. په دومره ګرانۍ کې هم دومره خلک رایستل ډېر ګران کار و، خو چې کومه دعوه شوې وه دا د هغې دعوې بالکل هم عکاسي نه کوي څومره چې تمه وه. ټول چې کوم دې وخت کې دغه جلسې تنظیم و هغه د سټي او رورل دواړو خپل کوشش کړی چې دا خلک راوځي او ذمواري زیاتره ایم پی ایز سره وه چې 11 ایم پی ایز دي، 3 حلقې که بللې شوي دي، هلته هم امیدواران تیار دي چې مونږ ټیکټ اخلو. خو آیا خلک راوتل او که نه، او څه حده پورې پاکستان تحریک انصاف د پرون جلسې نه مطمئن دی یا ته څه ازداکۍ لګیا دی؟ په دې به خبره کوو. نن به موږ سره پروګرام کې د پاکستان تحریک انصاف سټي صدر قاسم علي شاه صاحب او د پیښور رورل صدر محمد عاصم خان صاحب دواړه به موجود وي. عاصم صاحب شکریه، تاسو موږ له ټایم راکړه. تاسو سره خبره شروع کومه چې کومه تمه وه چې خبر راتلی چې 1 لک خلک به وي، اپوزیشن به حیران او پریشان شي چې دومره خلک څنګه راښکاره شو، دومره خلک رالل، پوره رنګ روډ به ډک وي، کبوتر چوک به پوره بلاک وي. آیا جلسه هماغسې وشوه؟ پاکستان تحریک انصاف مطمئن دی؟ ډېره شکریه تاسو د پروګرام کې راپللو لپاره. بالکل تاسو په خپل خبرو کې ویلې چې دا څنګه نن سبا ګراني ده زموږ مشرانو ته، د پی ایس پی ټي آی د پارټۍ ورکرانو ته، عهدیدارانو ته موږ ته پته ده چې په ملک کې چې کوم حالات دي هغه د غټه خبره پکې دا ده چې ګراني ده. نور خلک عمران خان نو دغه حکومت نه مطمئن دي او موږ خلک په دې باندې پوهېدلو کوشش هم کوو لګیا یو چې دا ګراني چې دا صرف پاکستان کې ده، دا انټرنیشنل چې کوم دا سپلای چین دی هغه مات شوی دی او چې کوم د کووډ وجې نه مختلف ټوله دنیا کې تاسو وګورئ نو ګراني ده. ټیک د پاکستان کې به نور غیر نه لږ ګران راغلی، هغه زموږ د خپل وطن د ملک خپل مشکلات دي چې څنګه عمران خان راغو نو هغه مشکلاتو ته مخ شو چې کوم نور حکومتونو پرېښی وو، پای کې د پیسې قیمت کمولو، ډیوالویشن او مجبوري وه. هغه داسې حالاتو کې هم دومره خلک راووتل. تاسو وکتل نور پارټیانې چې کله جلسې کوي نو هغوی دومره خلک نشي راویستی. حکومت کې د خلکو نه ګیلې هم زیاتې وي، تمې هم زیاتې وي. د حکومت صورتحال یو مختلف وي نورو پارټو نه. نورو پارټو ته مکمل او شی وه چونکې تحریک انصاف پېښور کې تقریبا 2.5-3 کالونه څه غټه اکټیویټي نه وه کړې. نو زه خو ایز ا پارټي ورکر او د خپل د پېښور زموږ چې څومره ضلعي قیادت دی او که زموږ صوبایي قیادت دی نو موږ خو د جلسې نه مطمئن یو. او څنګه چې اپوزیشن خبرې کوي چې یاره دا یو ناکام جلسه ده، نو زموږ وطن کې خو بدقسمتي دا ده چې د اپوزیشن کار هم دا دی چې هر څومره یو ښه شو وکړي نو هغه اپوزیشن هغه اکنالج کوي نه چې دا جلسه چې وه دا ښه وه. دا یې خو کار دا دی په تنقید کوي. خو زه چې وګورم نو خپل د ایز ا پارټي ورکر او زموږ چې څه قایدین دي نو موږ خپل د جلسې نه مطمئن یو او یو لوی ګڼ تعداد کې د پېښور خلک راوتي وو. ټول زموږ څومره هغه چې دي د تنظیمونه دي، زموږ ایم پی ایز دي، ایم ان ایز دي، ټول خپل طرف نه محنت کړی وو او زموږ چې څه کوم مشر ملمه و وزیر الله صاحب هغه مطمئن تللی دی. صحیح. عاصم صاحب موږ سره وخت کې قاسم علي شاه صاحب هم موجود دی. تاسو هم سره پروګرام کې هرکلی وایم. قاسم صاحب کله د کنټونمنټ بورډ انتخابات وشو نو ډېر پریشر و د سټي تنظیم باندې چې هغوی هلته کې 5 کې خالي یو سیټ ګټلی دی او هغه هم ټول نه ورکوټ ایوارډ هغوی ګټلی و. پیپلز پارټۍ 2 وګټل، بیا ورسره اے این پي هم یو سیټ وګټه، یو آزاد راغی. د هغې نه پس دا یو ټیسټ کیس هم و چې ښار نه، ولې چې ښار همیشه د پاکستان تحریک انصاف ګړ منلی شوی دی چې مین سټي ایریا چې همدا د پاکستان تحریک انصاف ته د ښار نه چې کوم ورکرز ښکارېدل په دغې پنډال کې تاسو مطمئن وی چې ښار نه انف خلک راغلي وو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه فهیم صاحب. زموږ چې کوم توقعات وو زه خو به دا وایم چې زموږ توقعاتو نه زیات خلک چې دي هغه جلسه ته راغلي وو. دا ډېر یو شارټ نوټس باندې جلسه شوې ده. تاسو د خبرې باندې غور وکړئ چې کله اپوزیشن او دوه پارټیانې کله جلسې او ایونټ کوي د میاشتونو تیاریانې کوي اور دوی چې غټ غټ لیډران دي، مرکزي قائدین راځي او ډېر غټ مینج کولو نه پس چې دی هغوی جلسې کېږي. زمونږ یو 15 ورځو کې ما ټول جلسه دا مونږ مینج کړې وه. هغې نه باوجود دومره ګڼ تعداد کې زمونږ د ورکران راغلي وو، پبلک راغلی وو او موږ خو زموږ لیډران زموږ مشران ټول دې باندې موږ ښه سیټسفای یو. صحیح.
اسم صاحب او قاسم دا دوه مونږ سره اوسه ولې چې پروګرام کې دا سره مونږ مخ کې زو نور خبره به هم کوو خو دې وخت کې مونږ یو وړه شان چې د مینا واپس راشو بیا به خبره کوو چې پاکستان تحریک انصاف د جلسې نه نور څه زده کړل 3 کاله پس هغوی دلته کې جلسه وکړه آیا ارس مطمئنو یا نور هم زده کول دي او مخ کې تل دي دواړه مونږ سره موجود دي تاسو هم مونږ سره اوسه یو وړه شان دماغ لو تاسو د پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږ خبره کوله د پېښور جلسې حوالې سره او مونږ سره د پېښور کې د پاکستان تحریک انصاف سٹی صدر قاسم علي شاه صاحب او رورل صدر محمد عاصم خان صاحب دواړه د پېښور ناظم او ضلع ناظم پاتې شوي دي عاصم صاحب تاسو په خپله د پېښور ناظم پاتې شوی پېښور کې چې کم د پاکستان تحریک انصاف سټرینث دی 11 MPAs 15 MNAs 3 ټاؤنز یو ډسټرکټ لکه کلین سویپ آلموسٹ 90% پېښور د پاکستان تحریک انصاف دی دا جلسه پاکستان تحریک انصاف آیا په خپل پوټینشل پورا وکړه او دکره پاکستان تحریک انصاف پوټینشل دی پېښور کې دا چې زموږ پېښور خلک او د تحریک انصاف خلک چې دي نو هغه تاسو ته پته ده چې هغه د عمران خان جلسې سره مخ دي نو آیا که دی له عمران خان راغلی وی نو تاسو به کتو چې دوی 10 چنده نه هم زیات خلک راوته د پېښور عوام دي او که نه د پېښور ورکران دي چونکې زموږ خلک دې سره مختم نه دي چې موږ د عمران خان نه بغیر بل چا جلسې له خلک راشي خو بیا هم دومره خلک راغله تاسو وکتو زرګونو تعداد کې خلک راغله نو زه خو وایم چې دغه حساب سره چې دی نو دا یو کامیابه جلسه ده او زموږ خو تاسو ته پته ده پی ټي آی کې یو خبره ده چې زموږ ټول خلک چې دي هغه لیډر عمران خان مني ټول مشران مني خو لکه لیډر چې دی هغه مني او هغه خلک په مینه باندې روزي او قربانۍ ته خلک تیاري جوار څه خلک کوي نو زما په خیال باندې دا چې دی او کېدای شي دې نه نور زیات لګي زور لګېدلی وی او دې نه زیات خلک راوتی وی خو چونکې زموږ په آوټ اف پریکټس شوي وو تقریبا دا 3 کال دی چې موږ جلسه نه وه کړې اوس هغه ورځ تاسو وګورئ د وزیر اعلی صاحب اعلان وکړو انشاءالله موږ به اوس د پېښور په هر یو کانسټیچوینسي کې او هر یو حلقې کې به جلسه کوو تاسو به ګورئ انشاءالله دا خو تقریبا ټاون 1 پکې وشوه روډ ټاون 1 چې کوم زموږ په کې جلسه وشوه کېدای شي نه بس ټاون 4 کې جلسه وشي بیا ټاون 2 کې جلسه وشي نو دا خو چې کوم نږدې والا خلک دي ټول ډېر کم تعداد کې راغلي ان شاء الله تعالی تاسو به ګورئ بله جلسه چې زموږ پېښور کې وي هغه ډېر نه مضبوطه وي تاسو ګڼئ سر چې جلسه د پوټینشل مطابق نه وه نه جی نه دا پوټینشل مطابق وه تاسو خبره دا ده چې هر وخت د امپرومنټ لپاره خو گنجایش وي ان شاء الله بله جلسه وي دې نه به مونږ ښه جلسه کوو نور هم ښه کوو ځکه چې پریکټس کې مونږ لږ نه وو اوس تاسو وکته او د خلکو سترګې ټول تحریک انصاف دی څومره چې اپوزیشن دی او څومره خلک دي د هغې سترګې یو نشانه باندې چې دی تحریک انصاف دی په یو ځای د ټولو صحیح ان شاء الله تعالی تاسو ګورئ چې بله جلسه مونږ پېښور کې کوو دې نه به هم ښه کوو دا هم ښه وه خو دې نه به هم ښه کوو تاسو ذکر وکړه چې امپروومنټ گنجائش به قاسم علي شاه صاحب بطور تنظیم څومره امپروومنټ تاسو به دې جلسې نه اخلی ولې چې جلسه مین په ښار کې وه پی کې 76 دا لګېده 77 بیا 78 مین ښار باندې ډېر زیات پریشر او ورکر هم د ښار تمه وه چې اب زیات راځي د کلو نه زیات راغلی خو بطور تنظیم سټي تنظیم دې جلسې نه څه زده کړل ما مخکې تاسو یو خبره وکړه چې موږ ته د جلسې تیاری له صرف 4-5 ورځې میلاو شوي وې او 4-5 ورځو کې دومره غټ جلسه کول ډېر غټ خبره ده جي بقایا دا دی چې څنګه زموږ عاصم خان ویلی دی چې امپروومنٹ امکانات چې همیشه موجود دي انسان همیشه چې دی لرننګ کوي جی جی اور چې څنګه چې ناظم صاحب وویل چې بل جلسه چې کېږي هلو جی جی سر جی جی سر او جی چې کله نور جلسې به کېږي تاسو وګورئ تعداد به ورو به نور زیاتېږي هغې وجوهات دا دي چې موږ ته به پریپریشن لا اور کار کولو لا خپل میسج چې دی د جلسې میسج خپل ورکرانو ته رسولو له بعد ټایم به میلاو شي بقایا ان شاء الله تعالی تاسو وګورئ چې زما خو خپل امید دا دی چې جلسې مونږ کړي دي زموږ چې مخالفین دي د پی ډي ایم وشوه نور جماعتونه چې مشترکه طور پورې چې کومې جلسه مونږ پی کې 76 کې کړې ده د مشترکه خپل مشران هم ټول راولي نو دومره ګډ جلسه پېښور کې نشي کولی او چې موږ ته لږ ټایم میلاو شي او همدغه علاقه موږ ته بیا ورکړي او موږ ته د 15 ورځو ټایم میلاو شي نو موږ ډبل تعداد نه زیات موږ کسان وکړو
دا خو یو زموږ په حساب یو چانسل یو پروګرام و هغه موږ دومره غټ جلسه الحمدلله وکړه. صحیح. اسم صاحب بلدیاتی انتخابات خبر روانې دي او د جلسه انتهایی اهمه هم وه بلدیاتی انتخابات حوالې سره. ستاسو چې کومه علاقه ده هغې کې شپږ تحصیل چیرمنان به ستاسو تنظیم ته دا ذمواري وي چې هغه وټاکي او بیا هغه الیکشن وکړي هغه بیا ګټي. ګڼی چې کوم دا مخکې وزیر اعلی صاحب چې کوم اعلان کړی چې هره حلقه کې به مونږ یوه جلسه کوو او شروع څنګه چې هلته کې ارباب جان صاحب پخپله وویل چې زما حلقې نه شروع کې موټروې چوک سره به زه جلسه کوم. ګڼی چې دغه شپږ تحصیل چیرمنانو دپاره به دا جلسې ډېر مهم وي. انتخابي چې کوم عمل دی په هغې باندې به اثر وي. ووټ چونکې دی دغه چې دی دا پارټي بیس باندې دی د پارټي بنیاد باندې دی او خلک ښه باشعوره دي هغه دې ته ګوري چې یاره د حکومت چې دی زموږ دپاره پی ټي آی ښه دی که د عوامو دپاره زیات خیرخواه مثال په طور مسلم لیگ دی که جے یو آی دی هر یو پارټي چې کومه ده هغه زموږ دپاره زیات خیرخواه دي. جلسه خو یو پاور شو خپل دی چې خلک شو پاور خپل کوي چې یاره موږ سره د عوام ولاړ دي خلکو چې کوم میسج دی څنګه چې هغه وزیر الله صاحب هم په جلسه کې وویل چې زه به زما څومره میسج دی د عمران خان ویژن دی زموږ د حکومت پرفارمنس دی زموږ چې کوم په سر باندې هغه مشکلات دي چې کوم زموږ د لاسه نه دي نو زه به هر یو ځای ته ځم هر یو ښار ته به ځم او لګیا یم روان یم خلکو ته خپل میسج رسوم. نو جلسه خپل میسج رسول دي انشاءالله تعالی. تاسو به روان بلدیاتي انتخابات کې ګورئ څنګه چې موږ مخکې تحریک انصاف پېښور کلین سویپ کړی و بغیر یو ټاون د وجې نه هغه هم لږ څه هغه وپکي انشاءالله تعالی. زموږ امید دا د الله پاک نه چې دې ځل به هم رزلټ هماغسې د هغې نه بدل نه کړي خیر. او سر مخکې اوس لایعمل به څه وي طریقه کار همدغه بالکل ټیکو دغه جلسې لپاره چې کوم پلاننګ شو بالکل بهترین پلاننګ و هم په دغه پلاننګ به دا مخکې جلسې هم کیږي یا څه چینجز به یې کوئ؟ دا زموږ نور پلاننګ چې کوم و هغه بالکل ټیکو انتظامات بالکل ټیکو هر څه ټیکو خو صرف یو خبره وه چې وزیر الله صاحب تقریر چې کوم دی هغه مونږ ساتلی و 2 بجې چونکې هغه اسلام آباد کې څه میټینګ وغیره و د هغې وجې نه هغه ډېر لیټ شو نو خلکو ډېر انتظار وکړو خو بیا خلک راغلي هم لږ ځایونه نه وو بیا هغوی چې دی خلک ستړي شي تاسو ته پته ده 12 بجو نه 1 بجې نه خلک راتلل شروع شي او زموږ وزیر الله صاحب چې و هغه 4:30 بجې تقریبا راورسېدو نو دا خبره وه چې مونږ دغه چې دی د سی ایم صاحب تقریر نه ډېر زیات لیټ شو هغه راتګ چې و هغه کوم مهمان خصوصي و ډېر لیټ شو نو دا خبره وه زموږ هغه کې انتظاماتو کې یا چې کوم زموږ پلاننګ و هغې کې مونږ دا لږ غلطي پاتې شوه خو د هغې وجې نه زموږ کراوډ چې کوم دی هغه ډېر زیات خور شو لاړه خلک نو دې ځل مخکې ځل به انشاءالله موږ کوشش کوو چې دا ټایمنګ داسې وساتو چې خلک راشي او جلسه صحیح اټینډ کړي او مطلب دی چې زموږ پلان مطابق یې هغه وشي. بالکل د مازدیګر د ماښام مونځ هم لګه مسله په دې کې وه چې هغه ټایم ډېر نږدې و. قاسم علي شاه صاحب جلسې پوزیشن ویل کېږي اپوزیشن دا الزام لګوي چې اول دا کبوتر چوک کې وه خو تحریک انصاف ته ښکاره شو چې هغوی دا چوک نشي ډکولی 6 لینه سړک و دا به چا ډکو هغوی رالل بیا ګل آباد ته د لزاک روډ ته او هغه روډ هم چې کوم وروستو زمونږ کبوتر چوک پورې دی هغې پورې ډک نه شو او صرف شروع کې دغه 2.5-3 زره خلک وو دا ځای سر ولې بدل شو هغه چوک خو زیات کوله و. قاسم علي شاه صاحب سره زمونږ رابطه منقطع شوه کوشش کوو چې دوباره پرنوالو. عاصم صاحب موږ سر که تاسو په دغې سوال باندې ریسپونډ کول غواړئ. دا اپوزیشن چې دا خبره کوي هغوی دا خبره ځان نه جوړه کړې ده منګړت ته د جلسې چې څنګه پلاننګ و زموږ لومبی میټینګ چې کوم شی و چې کوم زموږ څومره ضلعې ایم پي ایز ایم ان ایز موږ ټول تنظیم خپلو کې کېناستو او موږ دا خبره ځای چې دی یو هفته مخکې ټاکلی چې موږ همدغه ځای کې جلسه کوو او تاسو زموږ چې سوشل میډیا باندې تصویران شته تاسو کته هم چې دا ځای مو وکتو د کراون شادي هال والا ځای چې کوم دی دا فاینل شو چې دې ځای نه به کوو او بهر کلو میدان کې موږ ځکه نه کوله چې څومره چې دی کرنګ روډ مونږ بند کړو نو په هغې باندې دومره ټرافیک مسله جوړېږي چې په هغې باندې ټرافیک فلو ډېر زیات دی مونږ خلکو ته چې کوم تکلیف جوړېږي هغه هم کوشش کولو چې کم از کم وي دا چې کومه جلسه مونږ وکړه دې سره صرف او صرف دغه تورې کبابینه والا چې کوم کبوتر چوک پورې د لزاک روډ دا یو پیس دی صرف دغه ځای کې خلکو ته مسلې وي چې کوم مونږ ته احساس دی خو چونکې د اپوزیشن جلسې کوي زمونږ هم جلسه کول چې کوم دی بیا زمونږ دپاره هم ډېر لازمي وو چې مونږ هم خپل پاور شو ورته خیلی شو اف پاور هم کړی وی نو زمونږ مخکې هم دا ځای ټاکلی و او مونږ دا ځای ټاکلی ځکه و چې مونږ رنګ روډ بندول نه وغوښته چې مونږ خلکو ته مسلې جوړې کړو په خپل حکومت کې ځکه بیا خلک وایي چې یار خپل حکومت کې روډونه بندۍ لګیا دي نو مونږ
چې دې تاسې مخکې نه ټاکلو. نو سر د بینرو باندې کبوتر چوک لیکل شوي نو آیا چتا خالی میدان کې چتا ریګي کې یا کوم ازاخل تللی وي الته کړی وي چتا خالی ځای کې یا چتا د میرا کچوړي کې غټ غټ میدانونه شته الته به چتا کړی وو اب زیات خزه نو بیا تاسو ګیله ورکول ته هم کوو انشاءالله تم کوي دا اخیرنی سوال سر تاسو بخپله د پیښور ناظم پاتې شوی چې کوم دې ځله بلدیاتي نظام دی هغه ډېر مختلف دی د پیښور تقریبا 130 نه زیات نیبرهوډ کونسلې به خالی یو ناظم دپاره حل کوي څومره مشکل به وي سیاسي جماعتونو دپاره او امیدوار دپاره چې هغه دا کمپین وچلوي او بیا په دغه ګرانۍ کې دغه مشکل حالاتو کې د پاکستان تحریک انصاف کینډیډیټ ګڼی چې آسان به وي دغه ځای کې خلکو نه ووټ غوښتل یا لږ کوشش به کول غواړي د کم یو تاسو چې د پېښور سټي یاد کو انشاءالله تعالی زما په نظر کې خو د زموږ پښتونخوا ټول نه مضبوطه چې کومه تحصیل دی عمده دی انشاءالله تعالی او دا چې دی دا به د پارټیانو الیکشن وي دې کې څوک هم داسې نشته چې هغه ذاتي ووټ په هر یو نیبرهوډ کې یا په هر یو یونین کونسل کې وي دا د پارټي ووټ دی د پارټي سمبل ته به خلک ګوري د پارټي منشور ته به خلک ګوري په هغې باندې به ووټ ورکوي او هغه چې دی چې کوم کینډیډیټ دی هغه په کمپین دپاره کوشش کوي چې هر یو نیبرهوډ ته او یونین کونسل ته ځان ورسومه او زما خو دا خیال دی چې دا الیکشن چې دی دا د پاکستان تاریخ کې اولنی ځل کېږي او تاریخ جوړېږي لګیا دی دا ډېر ښه کار دی چې ډایرکټ الیکشن وشي دې سره چې کوم دغه بلدیاتي نمایندګان راځي هغه مضبوط منډیټ سره راځي او زما په خیال دا ډېر ښه کار شوی دی چې تحریک انصاف کوم زمونږ د هغه ناره وه او کوم یو واده وه زموږ عوامو سره چې موږ ډایرکټ الیکشن کوو میئر به ډایرکټ الیکشن کوي نو دا ډېره ښه ده خو موږ دا مو سره تمه لرم چې مخکې دې دپاره کوم بیا اختیارات وي حکومت چې کوم فیسیلیټ کوي الله دې وکړي چې هغه بیا هغسې وي خو دا دغه چې دی په اولني سټپ کې ستاسو خبره چې دا کمپین غټ دی خو دا چونکې الیکشن داسې لازمي و په کار هم داسې تنظیم تیار دی تحریک انصاف بالکل تنظیم هم تیار دی پارټي هم تیار ده ورکر هم تیار دی او امید دی انشاءالله ووټر هم تیار دی ډېره شکریه محمد عاصم خان صاحب او قاسم علي شاه صاحب تاسو دواړو موږ له ټایم راکړه قاسم علي شاه صاحب د اسلام آباد نه پیښور ته را روانو ډرایو هم پخپله کوو ډېره شکریه چې هغوی بیا هم موږ له په فون کال باندې ټایم راکړه او موږ سره پروګرام کې شریک شو بل ځل به د هغوی نه زیات تپوسونه کوو چې دغه جلسې نه هغوی څومره مطمئن وو دواړه مشران وایي موږ خو مطمئن یو موږ سره ټایم ډېر لږ و 4-15 ورځو کې په دومره ګرانۍ کې دومره سخت حالاتو کې خلک موږ راوځای کړل او که موږ وګورو تقریبا 2 بجې یا 2 بجې لخوا پنډال کې څوک نه و خالي و د کې شک نشته دی 3 بجو خواوشا کې خلک راغلي وو څنګه عاصم خان صاحب ذکر وکړه چې خلک راغلي وو خو ولې چې ماښام مونځ ورنږدې کېده وزیر اعلیٰ صاحب راتلو کې لږ ټایم ولګېده اسلام آباد کې او بیا اعلان هم په سټیج وشو چې وزیر اعلیٰ صاحب پیښور ته راورسېده او خلک ظاهري خبره ده چیف ګیسټ دپاره هغوی په تمه و نو هغې نه پس دا خلکو تلل کم خلک د بډبیرې نه راغلي وو د متنې نه راغلي وو د اوځو نه راغلي وو د لرې ځایونو نه مترې نه راغلي وو هغه خلک بیا خپلو علاقو ته تلل او د هغې خلکو د تلو د وجه نه بیا پنډال باد کې خالي ملو شو او همدغه ویډیوز موږ وکتل خو بیا هم پاکستان تحریک انصاف چې کومې جلسې کوي عاصم خان صاحب بالکل صحیح وکړه چې هغه کې یو فیکټر دی هغه د عمران خان چې عمران خان نوم راشي مخې ته نو بیا دغه پنډال ډکیږي او پنډال کې بیا ځای نه وي دغه جلسه کې عمران خان هم نه و تحریک انصاف هم له خپل سیلف اسسمنټ به ضرور کوي چې عمران خان نه بغیر که جلسې دوی کوي نو څه به کوي او که عمران خان ځان له جلسه کوي نو الیکشن کمپین دپاره ولې اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف سره یو سیکنډ ان کمانډ تیار نه شو که موږ ګورو نور جماعتونو ته نو هغوی سره سیکنډ ان کمانډ شته پیپلز پارټۍ سره بلاول بھټو زرداری دی نو بیا ورسره آصفا بھټو زرداری هم تیاره ده هغه هم جلسې کوي خلک هغې له هم راځي مریم نواز که جلسې کوي نو خلک بیا شهباز شریف جلسو له هم راځي خو تحریک انصاف کې تقریبا دغه 9 کال شو د هغوی حکومت تقریبا دغه 30-40 کاله د هغوی د پارټۍ جوړېدو شو 26 کال د هغوی د پارټۍ روان دی په اوسه پورې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان سره سیکنډ ان کمانډ تیار نه که اوسه پورې څوک هم پای کې نشته دی چې دا وایي چې عمران خان نه بغیر هغه ودرېږي او جلسه وشي یا یو سیکنډ ټایر لیډرشپ وي خان صاحب دی او بس بیا خان صاحب دی بل هېڅوک هم تحریک انصاف کې اوسه پورې نه ښکاري لګیا دي نو دا به یو چیلنج وي چې روان 2 کالو کې دننه پاکستان تحریک انصاف څنګه ځان تیاروي خیبر پختونخوا کې سپیشلی محمود خان صاحب چې کوم جلسې کې لګیا دی دا هغوی دپاره یو ګولډن پیریډ هم دی هغوی څنګه ذکر هم وکړه چې زه اوس هرې ضلعې ته ځم پرون د هغوی دا وینا وه چې زه د پیښور دغې جلسې نه پس ایسارېږم نه صوابۍ ته تلیم سوات ته تلیم دیر ته تلیم
هزارې ته تللی ما اوس به هرې ضلع ته ځم بیا به قبایلي سیمې ته ځم هغوی اعلان هم وکړ چې کرک او لکي مروت ته روان یم بنو ته ځم بیا به قبایل ته ځم نو دا هرې ضلع ته تلل ظاهري خبر ده فرسټ ټایم چې ته جلسه کامیابیږي نه مسلې راځي خو رو 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 2 کاله ټایم دی را روان انتخاباتو پورې پاکستان تحریک انصاف کیدی شي څه مومنټم گین کی یو غوړه شانت ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس خبره کوو زمونږ د سماجي مسلو حوالې سره خیبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ زنانه دي زمونږ خویندې دي د هغې باره کې خبره کوو او چې کوم د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ خپل یو رپورټ دی هغه دا وایي لګیا دی چې روزانه 3 زنانه هغوی دغه کرایسس سنټر یا دارالامان ته راځي ولې چې هغوی ته مختلف مسلې دي چې کوم جنکۍ یا زنانه خپل کورونه پرېږدي هغه خپل کور پرېږدي وتښتي چې ته آیس یا ډرګس کې د هغوی مسله راشي یا هغوی طلاق وشي کورونه د هغوی پوره نشي یا په سوره کې ورکړی کېږي هغه ټولې جنکۍ خپل کورونه پرېږدي بیا د هغوی د اوسېدونکو دپاره ځای نه وي او یو اندازې مطابق چې کوم فګرز راغلي دي هغه تقریبا 5912 د 6,000 پورې زنانه دا ډیټا د روان کال د شروع ده هغې نه پس چې کوم دا کرونا ختمه شوه حالات نور هم خراب شو هغه ډیټا په دې کې شامله نه ده تقریبا 6,000 پورې داسې زنانه دي چې هغه د طلاق د وجه نه د اغوا د وجه نه یا جنسي نفسیاتي او جسمانی تشدد له وجه نه یا په کم عمره کې د هغوی واده وشو او کور جوړ نه شو یا هغه د کور نه وتښتېدې او بیا کور ته واپس لا نړې د ټول د وجه نه دغه زنانه د وخت کې بېکوره شوي دي او په دغه کرایسس سنټرو کې دي نن یو واقعه هم مخې ته راله چې وهاړي کې یو د میټریک جینۍ د کور نه وتښتېده آخر دغه جینکۍ په دومره کم عمر کې دومره غټ فیصله څنګه اخلي دومره غټه فیصله زنانه آخر ولې اخلي ولې مجبوره کیږي چې هغوی د خپل کور دغه چوکټ چې کوم دی د هغې نه واوړي د هغې نه بهر خپه کیدي دغې دهلیز نه بهر خپه یږدي خپل عزت د کور عزت آخر ولې هغه په دې سوچ نه کوي په دې به خبره کوو دې وخت کې موږ سره سماجي کارکن او دغه زنانو سره کافي کار هم هغوی کړی دی خورشید بانو بیبي موږ سره موجوده را میډم شکریه تاسو موږ له ټایم راکړه او دغه زنانه هارډلی د هغوی عمر 16 سال 17 سال 15 سال ډېر کم عمر وي او دومره غټه فیصله هغوی والي چې ټول خاندان عزت بیا هغه ځای کې یو خوا بل خوا پای باندې تور ولګي ولې دا خلک دومره مجبوره شي دغه جنکۍ مجبوره شي بسم اللہ الرحمن الرحیم فہیم بہت شکریہ اتنے خاص ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلانے کا میں پہلے یہ کہوں گی کہ یہ جو ہماری بچیاں ہیں جو 14 سال 10 سال 12 سال 18 سال گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور ہم پھر ان کو ہی وکٹمائز اور انہیں پہ تہمت لگاتے کہ وہ گھر چھوڑ کے چلی گئیں وہ بھاگ گئیں خاندان والے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ایریے بدل لیتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کبھی بھی فیملی نے یا ارد گرد کے لوگوں نے اس پہ بات کبھی بھی نہیں کی کوئی بچی گھر کا تحفظ ہر بچی کا حق ہے وہ کس طرح نکلتی ہوگی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے اکثر چھوٹی بچیوں کو لڑکیوں کو کبھی بھی وہ توجہ نہیں دی جاتی جو ایک لڑکے کو دی جاتی ہے اس کی تعلیم پہ اس کی خوراک پہ اس کی مزید ضروریات پہ یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے اور چھوٹے چھوٹے جو ایریے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کی بچیاں ہمیشہ دارالامان میں سب سے زیادہ تعداد انہی بچیوں کی ہے جو چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ کی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری نہیں کی جاتی اس کے بعد وہ جس چیز کو چمکتا ہوا دیکھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں یہی سونا ہے اور وہ پھر گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہیں اور ان کو ورغلانے والے بھی ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں اس میں فائدہ وہ اٹھاتے ہیں اس سچویشن کا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بچی کے پوری زندگی کی تباہی کے پیچھے سوسائٹی کا ہم سب کا اس کے والدین کا اس کے ٹیچر کا سب کا ہاتھ ہے ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا آپ کو میں ایک اور بات بھی کہوں جو بچیاں دارالامان جاتی ہیں ان کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے
کیونکہ جب وہ واپس آتی ہیں اس کو نہ اس کی فیملی نہ سوسائٹی کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو نہ وہاں پہ ہمارے جو دارالامان ہیں وہاں پہ کچھ ایسی سہولیات ہیں کہ ان بچیوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے یا باہر نکلنے کے بعد ان کی پروٹیکشن کا کوئی میکینزم ہو کہ وہ باہر نکلیں گی تو کہاں جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو اب بہت غور سے بہت سوچ سمجھ کے ان باتوں کو کرنا اور دوسرے کو وکٹمائز کرنا ختم کرنا ہوگا اور اپنی غلطیوں کو بھی ماننا ہوگا. میڈم جو آپ بات کر رہی ہیں کیونکہ ہم خود میڈیا سے ہمارا تعلق ہے, کتنا کردار ہے میڈیا کا؟ کیا وہ ان بچیوں کو اویئر کر رہا ہے یا وہ بھی ان کو ایکسائٹ کر رہا ہے کہ آپ غلط فیصلہ لیں؟ جو ہمارے ڈراماز ہیں, ہمارے یہ اس وقت چینلز ہیں, کیا وہ بچیوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں یا وہ ان رشتوں کی جو نزاکت ہے وہ بھی ختم کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو آپ ایک جگہ پہ ڈائیورس کر دو, ایک اور شادی کر لو, ایک اور ڈائیورس لے کے ایک اور شادی کر لو, گھر سے بھاگ جاؤ؟ ان میڈیا کا کردار کتنا اہم سمجھتی ہیں آپ اس میں؟ فہیم, میں ایک بات کہوں کہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں کردار ہوتے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن آئی ایم سوری, میں بالکل بڑے دکھی دل سے یہ بات کہوں گی کہ آج کل کے میڈیا کے جو ڈرامہ, جو اشتہارات وہ اس قسم کے ہیں کہ ایک چھوٹی بچی, دیکھیں جو بالکل ینگ ایج کی بچیاں ہیں, 12 سال سے ینگ ایج بچیوں کی شروع ہوتی ہے, ان کو جب آپ اس طرح کی چیزیں دکھائیں گے اور اشتہارات میں اچھے سے اچھے کپڑے, اچھے سے اچھے ہوٹل, قیمتی سے قیمتی ہر چیز دکھائی جاتی ہے, ایک مڈل کلاس کی یا ایک مزدور کی بیٹی وہ افورڈ کبھی نہیں کر سکتی. تو یہ میڈیا کا کردار ہے کہ وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہا ہے ان بچیوں پہ. ساتھ میں ایک اور بھی کہوں گی کہ جب اگر اس طرح کی کوئی بچی کا کیس سامنے آتا ہے تو ہم وکٹمائز کرتے ہیں اسی وکٹم کو, بار بار اس بچی کو دکھایا جاتا ہے, اسی پہ رپورٹ بنتی ہے, جو اس کا ایکیوزڈ ہوتا ہے اس کو اکثر چھپا دیا جاتا ہے یا سامنے اس کو نہیں اتنا وکٹمائز نہیں کیا جاتا. اکثر لوگ اسی خوف سے اپنی بچیوں کو تلاش نہیں کرتے, اکثر وہ یا تو دارالامان میں ہی مر جاتی ہیں یا ان کا کیس ہی نہیں لیتے, یا انہیں اطلاع بھی دی جائے تو کہتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو میرا خیال ہے میڈیا کا, سوسائٹی کے ہر اسٹیک ہولڈر کا اس میں پورا ہاتھ ہے کہ وہ اپنے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے ان کی اچھی تعلیم, ان کی اچھی دو لوگ بچوں کے یا بچوں کے دونوں کی میں بات کروں گا, اس میں اہم استاد کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ دونوں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ابھی 3 لوگوں کو, 3 اسٹیک ہولڈر کو تو بالکل آن بورڈ لوں گی. ایک تو پہلے والدین ہیں, والدین اور بچوں کا جو رشتہ ہے وہ بہت کلوز رشتہ ہے. جب والدین اپنے ذمہ داریوں سے بالکل بے غم ہو جاتے ہیں, اسکولوں, بڑے اسکولوں میں بڑی فیسیں دے کے یا کسی بھی اسکول میں بچوں کو بھیج کے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس خطرے کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو اسکول ٹیچر ہیں, اپنی ذمہ داری ہے لیکن سیلیبس سے آگے ٹیچر, آج کل کے ٹیچر بالکل نہیں جا رہا. وہ بچوں کو جو سوسائٹی کی چھوٹے نوم میں جو رسم و رواج ہیں یا جو دین کی چھوٹی باریک باتیں ہیں یا چھوٹی چیزیں, اگر ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو ساتھ بتانا شروع کر دی تو میرا خیال ہے جب وہ اس ایج میں پہنچے جہاں پہ چینجز آ رہی ہوتی ہیں, ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو گائیڈ کرے اور باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو گائیڈ کرے. اس وقت بچے اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ضرور چاہیے ہوتی, وہ ٹیچر کی صورت میں, وہ والدین کی صورت میں, یا کسی بڑے بہن بھائی کی صورت میں. ایک بچہ یا بچی اپنے ایج کے دوست یا سہیلی سے مشورہ کسی چیز کا لیتی ہے تو وہ اپنی ایج کے مطابق ہی اس کو مشورہ دیں گے, تو پھر وہ تباہی کی طرف جائے گا. تو میرا خیال ہے, اور تیسرا میڈیا, والدین, ٹیچر اور میڈیا, ان کا بہت اہم رول ہے بچوں کی تربیت پر, بچوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ خاص کر اس طرح کے واقعے روکنے کے لیے. میرا خیال ہے ہمارے اپنے صوبے میں چھوٹے گاؤں کی کئی بچیاں ہیں جو دارالامان میں ہیں, ہم لوگ خود وزٹ کر چکے ہیں. کئی بچیوں کی ارلی اینڈ فورس میریجز ہیں, کئی بچیوں کسی سورا میں دی گئی تھی, وہ وہاں سے بھاگ کے گئی ہیں. تو ہم نے تمام چیزوں کو, اور جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں,
جیسے ہماری پولیس ہے یا جو بھی قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں، عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی گہری آبزرویشن سے بات کرنی ہوگی کہ یہ لڑکیاں اپنے کسی شوق کی خاطر گھر سے بھاگی نہیں. ہم نے ان کی روٹس بھی کیا روٹس ہیں، کیا وجوہات ہیں کہ وہ بچیاں گھر چھوڑ کے گئی. اچھا میڈم، آخری سوال. آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے کہ جو ایک دکھتی رگ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا زیادہ تر علاقہ دیہی علاقہ ہے، لیکن ہماری جو شہری علاقے ہیں، جو ایک ویل آف ایسی فیملیز ہیں جو کہ اچھی جگہوں پہ رہتی ہیں، وہاں کے بچے بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی کافی بگڑ رہے ہیں. آئس کا نشہ کرتے ہوئے بہت سے نوجوان ایک پکی عمر میں، یعنی بہت ینگ ایج نہیں، 26 27 28 سال کی عمر میں بھی ان کا انتقال ہوا ہے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. چرس پیتے ہوئے کافی لڑکے لڑکیاں رپورٹ ہوئے ہیں، تعلیم یافتہ لوگ رپورٹ ہوئے ہیں، سائبر کرائمز کے اندر لوگ انوالو ہیں. ان کا کیا کیا جائے گا؟ یہاں بھی تو یہی بچیاں ہیں جو پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ایسی ویڈیو آنی چاہیے. جی دیکھیں فہیم، میں آپ کے گورنمنٹ اسکول یا چھوٹے ڈسٹرکٹ کا پرابلم نہیں ہے. زیادہ تر چھوٹے ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں کے بڑے انٹرنیشنل اسکول کے بچے، ایک دفعہ میری خود یہ آبزرویشن ہے کہ وہاں ان کے اسکول کے قریب ایک چھوٹا سا وہ کیا بچوں کا ٹیک شاپس، وہاں پہ ان کو ہر چیز اویلیبل تھی. وہی بچے، آپ یہ بھی میں کہوں گی کہ وہ جا کے ایک ایسی جگہ پہ ملے بھی ہیں جہاں پہ ہم چاہیں گے کہ ہمارے بچے نہ جائیں. تو میرا خیال ہے یہ پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ والدین کی بالکل عدم توجہ، ان کا یہ سمجھنا کہ ہم نے بڑے سے بڑے انسٹیٹیوٹ میں بچوں کو داخل کر دیا ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. تو وہ لاپرواہی جو ہے وہ اسی طرح کی نشے کی صورت میں، سائبر کرائم کی صورت میں، یا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. اب آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو سیکشل ایبیوز ہوتا ہے، اس میں اکثر دیکھا گیا 15 سال کا بچہ، 2 سال کی بچی، 2 سال کا بچہ، اس ٹائپ کے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کو روکنے کا یا اس کو لاک کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. جب تک ہمیں چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا جائے گا، اسکول کالج کے بچے یا یونیورسٹی کے بچے اس طرح کے مختلف جرائم میں ملوث ہوتے رہیں گے. بالکل، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود ہے. بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ہم وقت ختم دیں، اجازت رکھے. اللہ پامان.